الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وعلى آل محمد كما صليت على محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. مونږه د اسلام او زمونږه د پښتو روایت هغه دا دي چې کله هم یو مجلس وي، یوه غونډه وي، یوه جرګه وي، نو د هغې یو مشر وي. زمونږ د دې غونډې مشري به زمونږه او ستاسو د دې علاقې مشر شاد محمد لالا هغه به د دې غونډې مشري کوي. تاسو د دې په مشرۍ کې دا پروګرام مخکې بوځو. زما خپل نوم دی طارق حسین او پېښور سره مې تعلق دی، او زمونږ چې کومه دا نوې جرګه جوړه شوه، نوې دا چې ګینې 3 کاله بعد زمونږ جرګه نوې کېږي. نو دا 3 کاله بعد چې کومه نوې جرګه تشکیل شوه، د هغې زه ناظم مالیات مشرانو مقرر کړی. زمونږه صدر یعنی مشر د جرګې د پاکستان په سطح هغه دغه دی حاجي اختر نواز خان دلزاک د هریپور، او زمونږه سالار هغه زمونږ سابقه صدر محمد عارف خان د ثوابه آلو خان سره تعلق ساتي. دی زمونږ مخکې 3 کاله صدر او دې ځل زمونږ سالار دی. زمونږه ملک معاذ الله خان صاحب د پیر صدو سره تعلق ساتي، دوی نائب صدر دی. او زمونږه د ګس طرف ته ناس ملک د مختار ممبر صاحب مختار لالا، دا زمونږه سابقه صدر هم پاتې شوی د جرګې او سینیر ممبر دی. او زمونږه حاجي فضل انور لالا دا د ثوابه ګواټي سره تعلق ساتي، او دی د هر یو عہدې قابل دی. خو دی رضاکارانه طور ویلي چې ماله به یو عہده هم نه راکوه، نور به زم در سره چې چېرته ځئ در سره به. جاوید خان د کاټلنګ سره تعلق ساتي، زمونږه میډیا انچارج د سوشل میډیا. او دا د فلانور صاحب بچنګې دی، عہده ورسره نشته، خو چې کله مونږه چېرته خدمت له ځو نو دوی را سره وي. او زمونږه محمود خان دا د دیر سره تعلق ساتي، شیرینګل، او دا زمونږ د دې اوسنۍ جرګې سیټ اپ نائب صدر دی، او د پخوانه د مشرانو سره هلې ځلې کوي. او نور زمونږ مشران ډیر دي، زمونږ د کابینې تقریبا 18 ممبران دي. زمونږ چې کوم سرپرست اعلی دی هغه کاکا خان چې د هغه خپل نوم غلام یحیی خان دی، هریپور سره تعلق ساتي، او ښه ماشاءالله لینګلاډ دی. الله تعالی دې نورم په عزت کې او په مال کې او په دین او دنیا کې ترقي نصیب کړي. سره ستاسو سره زمونږ نو پروګرام مخکې وړاندې موضوع مختصر غونډې د دې جرګې چې زمونږ د مشرانو ته څه مجبوري را پېښه شوه چې دی کلی په کلی او یو دره او بله دره او یو ښار او بل ښار ګرځي او دا خپل عزیزان راغونډوي. نو دا تاریخ داسې یو عجیبه چیز دی، کله چې دا تاریخ در ملګری دې شي که نه، نو زیرو نه به هیرو جوړ کړي که نه. او چې کله دې مخالف شي، یا هغه لیکوال ستا مخالف وي یا در سره عناد راوالي، نو ته به هیرو یو زیرو به دې کړي، صفر به دې کړي. زمونږ د کام قبیله د کام قبیلې تعارف دا ضروري دی، ځکه الله تبارک وتعالی وایي تاسو ما د یو ښځې او د یو سړي نه پیدا کړي دي، آدم او حوا، او تاسو ما ډلې ډلې قبیلې جوړ کړي دي چې تاسو یو بل وپېژنئ. نو دا د تعارف دپاره ډېر ضروري دي چې مونږ یو بل وپېژنو، مونږ ته معلومه چې زما کم خیل سره
کم قوم سره کمې قبیلې سره تعلق دی دا چې موږ او تاسو ته پته نو عزتمندو زمونږ تعلق د افغان قوم سره دی او قبیله مو د دلزاک پوه شئ نو مونږه تاریخ چې څه لیکلي دي هغې باندې به تفصیلي خبره کوي زمونږ سالار صاحب خو هغه خلک چې اول په دې وطن کې مېشته شوي دي او دا وطن یې د کفارو نه د تورې په زور اخیستی او چې دلته کوم خلک پراته هغې ته به سره کافر ویل نو هغه زمونږ دا قبیله وه او اوس الله ښه پوهېږي چې دا مونږ دا نه وانه شو چې دی کې به د الله څه راز وي یا به زمونږ څه خپل عمل وي هغه خبره به وکړي مشر خو تاریخ والا دا ظلم شروع کو چې هغې بیا دا وی چې دا خلک ناپید دي لکه نشته وي نو دې نشته کې مال هم زور راکړو داسې به دین په زړه زخمي کړي چې مونږ ولې نشته نن دا تاسو نه مونږ تپوس وکړو تاسو وایي دلته مونږ غټ کور نه شپېته بیا یو کور څلور شپږ کوره شوی دی الحمدلله دارنګې خال کې داسې زمونږ داسې دره به نه وي داسې ضلع به نه وي داسې تحصیل به نه وي چې هلته زمونږ دا خلک نشته او دې وی ورک شو دویم ظلم مونږ سره دا شوی دی د حکومت په سطح باندې چې تاسو به کتلي وي برتیانې وي د فوج او د دغه خاص کار اف سی برتیانې نو دا خو دې کې اکثر پښتانه وي نو په دې کې به کوټه وي وروره د یوسفزو به وي چې چاله مونږ دلته ځای ورکړی و که نه مونږ مشرانو ځمکې ورکړی د مروتو به وي د خټکو به وي د اپریدو به وي او زمونږ پکې نوم هم نه وي په هغه کوټه کې ولې مونږ کام نه یو مونږ یو قبیله نه یو مونږ څه یو نه پوه شو نو مونږ دا هلې ځلې دې دپاره شروع کړي چې یو خو الحمدلله مونږ یو بل سره لږ تعارف وشي یو بل وپېژنو او مونږ خپل دا تعداد معلوم کو هر ځای کې یو یونټ زمونږ جوړه شي که نه په هر تحصیل کې په هره ضلع کې هر تحصیل کې بیا د تحصیل نه لاندې یونین کونسلو کې زمونږ جرګې جوړې شي مونږ دا نه کوو چې ګینې مونږ هغه خپلې سردارۍ د خلکو نه واپس اخلو خو کم از کم چې زمونږ مشرانو څنګه کارنامې کړي دي که هغسې نه شو کولی نو ځان خو ورک نه کړو که نه ځان خو شته کړو که نه د حکومت په دې کاغذونو کې دغه زموږ غرض دی نور نه مو تاسو له سره وړي دي چې ګینې مونږ تاسو له نوکرۍ راوړي دي او دله مو ډالرې جولی کې راوړي دي او نه د نه څه غواړو به دا روټۍ او چای خو داسې دي دا خو تاسو مونږ نم پیژندې او دلته مونږ راغلی او د روټۍ ټایم مې درته باندې ویلې په زور هم پښتانه یو بل نه غواړي او تاسو هم را باندې په زور کول دارنګې که تاسو هلته راشئ نو مونږ هم نه پرېږدو بغیر چای روټۍ که نه نو دا خو څه خبره نه ده خو نور مونږ سره هېڅ فایده نشته چې تاسو ته دا ورسوو نه تاسو نه مونږ د څه فایدې او غرض تمه لرو خو دا نه چې ډېر ځپلی شوي یو د زمانې چپو وهلي یو نو کم از کم چې نور ونه زیرېږو او د کشرانو له یو داسې پلیټفارم ورکړو که نه چې مستقبل کې زمونږ هم دغه نوم په دې کتاب کې ځای شي کوټه مو پیدا شي او خلک هم وپېژني دا ورک شټکې زمونږ نه لرې شي چې دا ورک دي دا ناپید دي دا ټکي نو زه اوس دعوت ورکوم